شوکت علي جنرال سیکرټري توتانو باندې ویلفیر ډیولپمنٹ ارګنایزیشن نن چې موږ په کوم اهمه مسله کې راغلی یو هغه د زرغونه ووکیشنل سنټر او زرغونه پروډکشن سنټر متعلق ده چې په هغې کې په زرغونه پروډکشن سنټر کې موږ د 18,44,656 روپو سامان ورکړی ایسټز ورکړي دي زنانو ته د 50,000 په سر باندې د 37 بینیفیشري ته چې د هغې باندې اوس نن سبا ټویټا راغلی دی او ټویټا ورالته اداره غسر ووکیشنل سنټر غسر خدا ووکیشنل سنټر سره زمونږه پروډکشن سنټر هم هغه په خپل قبضه کې غسر او هغه ته زمونږه هغه ایسټ دي د غریبانو زنانو هغه ایسټ دي په خپل قبضه کې غستري موږ دا مطالبه کوو چې هغه ایسټ زغه غریبانو زنانو ته حواله شي موږ چې نن په ډیره اهمه مسله باندې په دې پریس کانفرنس کې موجود یو اصل کې موږ ته دا یو مسله را پیښه ده چې په توتانو باندې کې یو ووکیشنل سنټر وو باغ سنټر کې منګه د هغه ځای د غریبانو زنانو د پاره یو پروډکشن سنټر جوړ کړو چې پای کې 37 غریبانانې زنانه وي چې دا غوي د پاره موږ د 8,44,656 روپو ایسټس ورکړو چې دا غي ټول ډیټا او دا غي ټول پرچایز اډرز او دا غوي نمونه دا غوي ټول ویل آی پی او سپورټ سکور کارت او دا ټول څه په دې فایل کې موجود دي بیا هغه سنټر ولته موجودو بیا په دې کې ټویټ رااله او هغه ووکیشنل سنټر یې واغس خو هغه ووکیشنل سنټر سره چې زموږ سره چونکې زینو او زمونږه هلته کې هغه پروډکشن سنټر په دغه ووکیشنل سنټر کې د هغې سامان هلته کې پروت و دغه ایسټس پراته و چې په هغې باندې به هغې زنانو کار کو په خپله به یې کار کو او په هغې باندې چې کومې کاریګر زنانه یې هغه په دې باندې کار کول پراډکټس به یې تیارول چې په هغه وخت کې د 3.5 لاک روپو میټیریلز تیار شي او دا په مختلفو ایگزیبیشنز کې او په مختلفو ځایونو کې موږ خرڅول به او د هغې نه چې به کومه آمدن میلاوېدو هغه به موږ د غریبانو زنانو ته ورکوو دغه شانتې چې کله ټویټ رااله نو هغوی زمونږ دغه ایسټس چې دي دغه پروډکشن سنټر چې دی دا یې ځان سره په دغه کې قبضه کو واغستو او موږ ته دا وویل چې موږ د خپل سنټر ته د 1 کروڑ روپو سامان ورکو او چې په کومه ورځ باندې زموږ سامان راغی نو تاسو دا ایسټ او سامان او مشینری زودارالو نو تاسو د خپل مشینری د خپل سامان او د خپل ایسټ د دې تاسو استې شي او دا به تاسو د زنانو ته ورکولای شي موږ اوس چې اهمه مسله ده چې هغه غریبانان زنانه چې هغه د 3 کالونه تاوی ته نه آمدن شته او بلکې دا غوي په دغه مشینری باندې خلکو ته ټریننګز ورکړي هغه اداره خلکو ته ټریننګز ورکړي په دغه باندې هغه خلکو ته ټریننګز ورکړي او هغه دغه غریبانو زنانو دا چې هغه انتهایی غریبانان دي دا غوي بل څه چاره نشته منګه د ارباب اختیار نه د چا سره چې دغه ایفیکټ راغی سو د غریب مشران دي موږ دا غوونه مطالبه کوو موږ د خپل ایمنایز نه د خپل ام پی ایز نه او د وزیر اعلی صاحب نه مطالبه کوو چې دغه ایسټس دي چې هغه دا غوي حق ته دا غوي د پاره پی پی اف او ای پی ایس ورکړي دي هغوی حق ته چې هغه هغوی ته میلاو شي او دې دومره غټه اداره قایمه کړې ده دومره لویه اداره چېرېږي هغه ټویټا ده دی هغه دغه ته نور سامانونه راوړي هلته د هغوی ته نوره مشینري ورکړي خو د دې غریبانانو دا سامان دی هغوی ته واپس کړي ځکه چې هغه ډېر زیات غریبانان دي او دا یې هغوی دپاره ډېره زیاته لویه اهمه مسله ده موږ دا د دې حکومت نه او د دې خلکو نه د دې ادارې نه پر زور مطالبه کوو چې د دې غریبانانو دغه ایسټ د هغوی ته حواله کړي چې د هغوی ټول ډاکومنټیشن د هغوی ټول ریکارډ زموږ سره په دې فایلز کې موجود دی موږ اے سی صاحب ته تللي په دې باره کې اے سی صاحب زموږ سره پولیس را سره کړي دي بیا هغوی زموږ نه 2 ورځې ټیم اخیستی دی بیا موږ ته سامان نه دی حواله کړی بیا د هغې نه وروسته موږ بیا مخکې پرایسز بولی دی موږ انډسټریل ډپارټمنټ ته تللي په هغې کې فایل ورکړی دا فایل هلته هم جمع کړی دی چې د هغې ټول نقول او دا زموږ سره په دې کې موجود دي موږ مطالبه کوو چې د دغه غریبانانو دا سامان دی دغه غریبانانو زنانو ته حواله کړي چې هغوی په خپله په مشینرۍ باندې په خپلو کورونو کې انفرادي کار کوي ځکه چې هغه زموږ کم کلیکټ انټرپرایز چې و هغه د دې د لاسه خراب شو د دې د لاسه تباه شو حالان کې په یونین کونسل کې موږ د 8 کروڑ روپو دا سامان تقسیم کړو د مختلفو ځایونو کې په مختلفو پراډکټ په بوس ډیپوزو سوزکیان موږ خلکو ته اغستو موږ خلکو ته شیټرینګ ورکړو موږ خلکو لا کیټرینګ سنټر قائم کړی او موږ خلکو ته ډیری فارمز قائم کړو هغه نو ټول بحال دي خدا سنت زنانه انتهایی غریبانان دي چې د دې سامان د دې ایسټ په دې باندې قبضه واچولې شو او دا راوي نه قبضه کړی شو چې تاسو ته شوکت علي صاحب د دې مسلو باره کې وې دویمه مسله زموږ دا چې کله دا سنټر په 2010 کې بلکې په 9 په ان کې جوړ شو نو په هغه وخت کې تاسو ته پته وه دغه طالبانو د حالاتو دا کرایسیز او په هغه وخت کې یو سور اور بلیدو نو په هغه وخت کې دغه دوتانو باندې خلکو د کمیونټي انتهایی همت مظاهره وکړه هغه زلانه او هغه په خپل مدد باندې هغه سنټر جوړ شو دا هغه سنټر موږ چلاو خپ 3 کال پورې هغه سنټر خو
صحیح طریقه سره وچلېدی شو او هغه کسان ته کوم چې د 37 بینیفیشریز خبره وکړه هغو ته مراعات میلاوېدو. موږ هم په دې جوړ باندې سنټر جوړ کړی چې آیا دې سنټر ته مراعات راځي چې دې خلکو ته یي او دې پې خوشحاله نو په دې سنټر کې چې څومره نوکران دي کوم هغه چې ټیچران دي او هغه کلاس 4 دي هغه ټول د یونیون کونسل نه بهر دي. اوس ریسنټلی یو هفته مخکې 12 کسان نور راغلي دي، 9 کسان د مټې نه راغلي دي، د چاپترو راغلي دي، 3 کسان د کابل نه راغلي دي او هغه سنټر ته کلاس 4 اغستې شوي دي. او حالانکه په سنټر کې جعلي انرولمنټ کړی نشم ویلی سنټر ته 15 جنکۍ نه راځي. 15 جنکو له هغه 15 کسان دي نوکران ورکوي او که پرس که ورکوي موږ دا نه وایو چې څه بده خبره ده، هغه 15 کسان دي ورکوي خو حق زما د یونین کونسل دی، زما د یونین کونسل د خلکو دی. نو زه دې امینه ته او مراد سعید صاحب ته او وقار خان ته او وزیر اعلی صاحب ته دې ته دا اپیل کوم چې تاسو 15 کسان ورکړي بېشک ورکوي، موږ ته څه اعتراض نشته. 15 کسان زموږ غریبانان دي، زموږ په یونین کونسل کې دي او دا حق چې دی دا د دې سنټر د دې توتار باندې د خلکو دی او دا سنټر هم دی په هغه اور کې راخ کړو. هغه کسان به موږ چې راځي چې سخت وه نو موږ د سره ولاړو او تاسو موږ د باره خبره نه کوي. نو موږ په هر فورم دا خبره کړې ده د صاحبان په حواله هم او اوس د نوکریانو په حواله هم تاسو ته دا دغه کوو، تاسو یو دا خواست دی چې تاسو په تر باندې هغو ته دا میسج ورسېږي. نو د دې په باره کې به اخیرنی اپشن زموږ سره دی چې که زمونږ د دې الیسو د دې بینیفیشري کسانو د ایسډ واپس نه کړی شي نو موږ به بیا برپور احتجاج کوو او دغه کسانې کومې زنانه چې دي نو هغه به موږ د پریس کلب پورې هغه راسو او هغو به خپل احتجاج کوي او د دې هغو موږ به هغو پوره ملګرتیا کوو او د هغو دغه به کوو احتجاج به کوو په دې باندې که فرض که دا ایسډ واپس نه کړی شي.